الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون من أهل السماوات والأرضين وعلى عباد الله الصالحين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین کرام، در رمضان مبارک میاشت دا و الحمدللہ والمنہ زمونږ پکې د تصوف درس هم دی. الله رب ذوالجلال دی باعث د خپل رضا وګرځي. زمونږ د دې ننني درس چې کومه موضوع ده عنوان دی نو هغه دی عظمت او شان د اولیاء کرام. ټول خوبیانی د الله عز وجل د پاره چې په خپل مخلوق باندې د خپل بی حساب انعاماتو بارانونه ورای، هغه په خپل فضل و کرم سره د خپل بندگانو نه بعضې خوښۍ او خاصکۍ او هغوی ته د خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم د خاطره د خپل محبوبیت اعزاز بخی. هغوی ته اللہ تعالی جل جلالہ د خپل مهرباني په نظر باندې ګوري. دا قسم خلق چې دي
دا هغه خلق دي چې پاغوی باندې د زمانه زینت قائم د چا د معرفت خوشبو چې تمام عالم معطر ګرځولې د چا زړه چې هر وخت د الله جل جلاله په بارگاه کې نسکور اوسي چې د خپل محبوب حقيقي جل مجده د رضا په خاطر خپل خواهشات قرباني او د زړه په خوشحالي سره په هر قسم ازمایښونه قبلای تر دې حد چې د خپل رب په لار کې خپل ځانونه هم قربانول د پاره پیش کړي شیطان پاوی باندې د خپل مکر او فریب د جال اچولو پورا کوشش کوي لیکن په دوی باندې هیڅ وس نه چلی ولی چې الله پاک هغه په خپل کرم باندې محفوظ ګرځولي خلق خوبونه کوي او دوی د خپل مولا جل مجده په حضور کې په قیام او په سجود کې شپې سبا کوي دا هغه نفوس قدسیه دي چې دا غوي په سرونو باندې رب ذوالجلال د خپل ولایت تاج خوده او هغه ته خپل معرفت او پہچان ورکړي هغه په خپل خاص رازونو باندې آگاه ګرځولي او دا غوي په ځلونو باندې خاص تجلی اچولې او زولندا نور ګرځولي او هغه په بصارت او بصیرت باندې مشرف ګرځولي یعنی هغه با برکت هستیانه چې هغه تمونګه اولیاء کرام وایو چې کله دا غوینه د کوم ولینم هم زمون په جبو رازینو د خلینو بی اختیار رحمت الله تعالی علیه راوزی دا حضرات د کوم اعلی شان خاوندان چې دا غوی فضایل او کمالات په خپل مقدس کتاب قرآن عظیم الشان کې خپل خالق کائنات جل مجده دا چې دینو د خپل قدرت په جبه باندې بیان کړي او دارنګي محبوب ذیشان مکی او مدنی سلطان رحمت د دواړو جهانو په خپل مبارک زبان حقیقت ترجمان سره بیان کړي ان شاء الله ز پاغي باندې تاسو په حضور کې روشنی اچوم امید دې چې تاسو به خمو متوجي کې نه او دا په غور سره ووري اول راځي د ولی لغوی او اصطلاحي معنی باندې ځان پېک المفردات جلد نمبر 2 صفحہ 694 دا خبره ذکر کړي چې د ولایت معنی د قرب خوا کده قرب د زی په اعتبار سره وي یا د نسبت په اعتبار سره وي یا د دین په اعتبار سره وي یا د دوستۍ په اعتبار سره وي یا د اعتقاد په اعتبار سره وي او یا د نصرت په اعتبار سره وي ولی په معنا د فاعل سره هم دی یعنی منتظم او متصرف او په معنا د مفعول سره هم دی یعنی چې څوک د چا زیر انتظام او زیر تصرف وي دا المفردات جلد نمبر 2 پس صفحہ 694 کی ذکر کړي د لغوي معنی وا اوس د ولی اصطلاحي معنی په شرح المقاصد جلد نمبر 5 صفحہ 852 کی لیکي
چې ولی هغه مؤمن کامل دی چې هغه عارف بالله وي، دایمی عبادت کوي، د هر قسم گناهونو نه اجتناب کوي، د لذات و خواهشاتو نه خصوصي ګریز کوي. دا د ولی اصطلاحي معنی. اوس د ولی صفات. علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې دا خلق دی اولیاء کرام چې دا الله په تقدیر باندې راضی اوسي، دارنګ په مصائب باندې صبر، دا الله د نعمتونو شکر ادا، محض د الله د پاره خلق سره محبت، دا غوی کار همیشه د حق په موافقت کی وي. دا صفات د اولیاء کرام. دارنګي الله پاک جل مجدہ په خپل پسلورمه پارا سورہ آل عمران آیت نمبر 114 115 کې د دوی صفات بیانای په خپل کلام عظیم الشان. الله فرمای یؤمنون بالله والیوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله جل مجدہ دی صفات بیان یؤمنون بالله والیوم الآخر. دا اولیاء کرام دا نیکان صالحان دوی په الله او په ورځ د قیامت ایمان هم لري. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر، امر پنه کې سره کوي خلکو ته او من د نارواو نه کوي. ويسارعون في الخيرات، او د نیکی په کارونو کې جلدی هم کوي. واولئک من الصالحین، دوی د نیک بخت خلقو د زمرین دي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، دوی چې کوم د نیکی کارونه کوي د هغې بې قدریم نه کوي. والله علیم بالمتقین، او الله پاک پرهیزګار خلق ډیر ښه پیژني. نو دا په سورہ آل عمران کې الله د اولیاء صفات بیان کړي. د دې آیت کریمه پر اړه کې اولیاء کرام هغه څوک چې په الله پاک او په آخرت باندې ایمان لري، د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې عمل کوي، د نیکی حکم او د بدی نه منع کوي، د تمام صغیره او کبیره گناهونو نه اجتناب کوي، په نیکو کې وړاندې والے کوي، د مسلمانانو د حقوقو خیال ساتي، په الله او په رسول صلی الله علیه وسلم باندې باور ساتي، د حکم الہی تعمیل کوي، په الله پاک او په رسول صلی الله علیه وسلم باندې پوخ ایمان لري. په هر کار کې د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حکم تابعداري کوي، او د دوی زړونه هر وخت د الله په یاد کې مشغول اوسیږي او لرزيږي. دارنګي دا قسم خلق چاغی ته اولیاء کرام وای، دوی شب بیدار او عبادت گزار وی. رب ذوالجلال خپل فرمایي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، او عباد الرحمن هغه څوک دي چې هغوی د خپل رب جل مجده په حضور کې تمام شپه په سجده او په قیام باندې رونی.
दारंगे पदरेम पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 17 की अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाई अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल अस्हार।